वालेकुम अस्सलाम। پرون مو څه زده کړې هغه راته ووایه. کوم ځای کې چې کودایي کېږي هغې ځای کې کوم هزر دي لکه پاسه نه خاورې ماورې راغورځېږي د هغې په باره کې مو ویلي وو. ها ګوډ. دویمو پروټیکشن اف امپلایي او دې کې به د خلکو خیال ساتي لکه پراپر سیفټي څه به کې چې چاته نقصان ونه رسېږي د لاسه. صحیح ده ګوډ. نوټ. او بل وو ریکوایرمنټ فار پروټیکټ سیسټم دې کې لکه ډیزاین په مطابق کار چې کوي نو هغې لپاره کوم ښه میټیریل یا سامان چې استعمالي د هغې خیال ځای باندې ږدي پراپر طریقې سره. دې کې بیا و کیو ان هیزرډ دا this excavation has دا کوم excavation د کوم ځای کې چې ګدایانې کېږي هغې لپاره پراپر سامان هرڅه او ها ګوډ. indicate protective system ها دا ګوډ. کوم ورکر چې کار کوي هغې لپاره خپل هرڅه باقاعده کوم پراپر سیزونه ټرینچ هرڅه او بلو فیکټر ډیزاین ا پروټیکټیو سیسټم ها دې کې ګوډ. سوایل دې کې بیا یو سوایل کلاسیفیکیشن دی دې صحیح ده. بیا خاورې ماورې دې باقاعده کې ټیسټونه کېږي چې دا دانه دغه کې دې کې پلاستیک لیمیټ و دې ها کې ګوډ. میګزیم ارسي داسې کې تاسو ته ما او یو ټاسک هم درکړو چې په دې څوک نه پوهېږي هغه دی هلته یوټیوب کې دې باندې ټیسټونه پراته دي هغه مو که کتلي نو بیا به زیات کلیر شوی. ها او ګوډ. ټیک ده. دې کې شیرین صحیح ده. اوس به زاهد او بھائی دې وایي کې چې یاره دی پرون خو بیا لاړو د هغه نیټ ماته لږې خراب دی. زه ټیک ده هغه تر هغې پورې ته لګیا اوسه چې هغه راشي بیا مخکې به سټارټ کوو. ها دې کې لیکوډ میټیریل او شیرین لیمیټ لیمیټ دی لیمیټ. ډیپټ اف کټ دا او اصل کې لیمیټ د خاورې چې کم دی که نه پراپرټیز دي چې څومره او پورې هغې کې لیمیټس وغیره دي ډفرنټس لیمیټس وي که نه د هغې باره کې. او جی او بل پکې میټیریلز اینڈ اکوپمنٹ دې کې پر د اکوپمنٹ used for protective system must not have دې لپاره کوم اکوپمنٹ ضرورت یې هغه پراپر استعمالول دي کې پروټیکشن فرام ویټیکلز انسټیل بارکیډز کوم چې دغه دا جال مال لګولي هغې دپاره ها او ګوډ. سټاپ لاګو هینډ میکینیکل سیګنلو او ګریټ سوایل اوے فرام ایکسیویشن پنس آر بریکټ رینچ لیف او بیا هیزرټ کنډینیشن په دې کې ویټ دغه وایبریشن او کرین دغه سیفټي وه او هغې نه علاوه ها ګوډ. او سپایل دا لکه 2 فوټه نه چې لکه کوم ځای کې کار کېږي هغې ځای کې کوم ګاډو مارو لارې نو هغې کې 2 فوټه فاصله کوم ځای نه ساتل پکار چې لکه ګاډي کې دا ګاډی ورځېږي نه خطرې په باران کې نو هغې دپاره پکې یو سپایل صحیح ده. هغې اوس ته دا راته وایي دا ګایډ باندې دا لایټ باندې پوهېږي دلته دا لایټ چې لیکلي دي. او جی ها لایټ کې لایټ رول لایټ ال باندې لوډ دی دې کې ایټم شول ناټ دې کې کوم لوډ باره کې دغه دی چې لکه څونه لوډ هرڅه دغه کول دي او انډیویجول دی آی باندې ټیک ده ګوډ. او دغه راغی زاهد راغی چې دی جوین شو که نه نو اوس به دی هم ووایي بس او تا ټي دا باندې کافي دی که ټاکس نه دی څنګه څه ټي وایي تاسو. باندې ټاکس ها ګوډ ټیک ده. بس اوس باقي به زاهد بھائی به مونږ ته ووایي نو بیا به انشاءالله مخکې ځو. ها زاهد بھائی تاسو پرون څه زده کړي دي هغه راته ووایئ. आवाज़ زما کلیر درځي زاهد بھائی. ته مایک میوټ که زاهد بھائی ستاسو आवाज़ صحیح نه راځي هلته شور دی. زاهد بھائی مایک میوټ کړئ او بس زه مخکې ځم اول چې ستاسو دا نیټ ماته څه مسله لګي आवाज़ نه درځي مطلب دا ستاسو आवाज़ کې څه شور راځي لګیا دی دا نیټورک مسله ده که دا څه شي پته نه لګي.
خو اوس چې کوم دی دا خو موږ پرون ویلي لایټ رول دی دا به لازمي اپلای کوئ دا موږ ټول ویلو پرون او انشاءالله امید دی څه مسله به نه وي دلته پورې نن به دا بل ماډیول سټارټ کوو ټوټل دی کې موږ سره 10 ماډیول دي دا اووم کې موږ نن راورسېدو دلته نو دا انشاءالله کېدی شي همدې هفته کې دا موږ ختم کوو بیا چې کوم دی موږ سره هینډلینګ اینډ سټورینګ مټیریل دی چې مټیریل به څنګه هینډل کړو هغه به بیا څنګه سټور کې دې حوالې سره موږ وایو بیا وی کیرینګ بیگ آن مټیریل چې کله مطلب بیگز وغیرہ کې ته مټیریل یا ان پیک مطلب چې کم پیک نه وي کولاو وي نو داسې ډفرنٹ مټیریلز کېدی شي بیا مټیریل هینډلینګ ویا مشین څه داسې وي چې هغه موږ مینول نه کوو د مشین په مدد سره کوو نو هغې کې فورک لیفټ دی چې کوم دا ټرافیک والا عام طور باندې په دې باندې دا ګاډي ماډي اوچتوي صحیح ده بیا کرین دی کرین هم تاسو ته پته دی چې د هایټ باندې کوم هایټډ بلډینګ سي د غټ غټ پروجیکټس کېږي د ټولو کې دا کرین استعمالیږي ریګینګ دی دا چې کم دی د آیل اینډ ګیس فیلډ کې استعمالیږي دا پټرول وغیرہ چې د ځمکې نه یا ډفرنٹ ګیسونه وغیرہ شو لکه ډفرنٹ شیزونه نیچرل چې روباسي هغې دپاره دا ریګینګ دغه استعمالیږي بیا موږ سره انجریز باره کې خبره کوي لفټینګ آبجیکټ از ا میجر کاز آف بیک انجریز مطلب د ملا مسلې درته جوړېږي دې د وجې وی امپراپر سټورینګ چې کوم ځای کې هغه پراپر سټورینګ نه شوی چې سیټینګ یې ګډوډي هینډلینګ آف مټیریل یا دی اینڈ اکوپمنٹ نو چې کوم سامان وغیرہ شو کین کاز هیزرډز بای انجریز هغې د وجې چې کوم دی نقصان موږ ته را رسېدی شي بیا هیزرډ څه ته وایي چې کوم هیزرډز دي موږ سره دا څنګه هایډ باندې دا وګوره کرین په مدد سره اوچتوي دا لاندې دا فورک لیفټ دی دا هم لوډ وغیرہ اوچتوي لګیا دی خو فورک لیفټ چې وي دا خو لکه دومره هیوي نه وي خو دا چې کم بل دی کرین نو دا ډېر موسټلی هایټ باندې استعمالیږي نو دې د وجې مسله کریټ کېدی شي نو هیزرډس باره کې مونږ وایو امپراپر مینول لفټینګ چې امپراپر غلط طریقې سره ته لفټینګ کې اور کیرینګ لوډ دیٹ آر ټو لارج اور ټو هیوي مثال په دې باندې دی فوټ لیفټ باندې چېرته مو کتلي ټرک چا اوچت کړي نه شي اوچتولی ولې دا د ګاډو دپاره جوړ شوی دی کې ته ګاډي اوچتولی شي خو ټرک نه شي اوچتولی ولې چې دی هغې دپاره جوړ شوی نه دی نو مطلب دی دا وایي که دا د غلط ځای کې استعمالوي نو بیا هغې د وجې نقصان به کېږي یو آسان بل اگزامپل به زه درته د چارجر درکړم نن سبا موسټلی موبایل کې سی ټایپ چارجر وي نو که ته پکې داسې چل کې چې عام چارجر چې کوم دی دا یې په ځي ته سی ټایپ ولګي نو هغه موبایل کې نه لګي ستا موبایل سی ټایپ دی ته پکې ساده موبایل ټرای کې چارجر په هغې کار نه کوي ولې چې هغه سی ټایپ دپاره جوړ شوی دی عام چارجر باندې هغه کار نه کوي بیا وایي چې بینګ سټرک بای مټیریل د مټیریل سره لګېدی شي اور بینګ کاچ ان پنچ پوائنټ مطلب څه ځای کې راغورځېدی شي چې کم ځای نه دی اوچتې لګیا دی بیا کرش بای مشین کېدی شي مشین درته مات شي خراب شي یا در باندې راوغورېږي فالنګ مټیریل اور امپراپرلی سټور مټیریل یا چې کم مټیریل چې کم دی هغه تا پراپرلی سټور کړی نه دی نو هغه در سره نقصان کولی شي هغه در باندې راغورځېدی شي یا مختلف سچویشنز پرابلمز کریټ کېدی شي بیا انکریکټلی کټینګ دی چې هغه ته غلط طریقې سره کټینګ کې اور سیکیورینګ ډیوایسز مطلب ادر چې کم کټینګ شارپ ایجز ډیوایسز دي دا هم درته نقصان وایي در رسولی شي نو دا خبره په دې کې دی وکړه بیا مینوال هینډلینګ دی چې دا څه ته وایي سیک هیلپ دی وین ا لوډ از ټو بلکی چې ډېر زیات دروند وي to properly grabs or lift مطلب هغه چې تله صحیح نه شي اوچتولی یا ګریپ تی پې مضبوط نه څنګه مثال دا کاټن دی که دې کې وزن زیات وي د په یو پړي دا نیولی نه دا کېدی شي چې سایډ نه در نه وغورځېږي ولې دا پکار دی چې څلور سایډونو نه موږ وتړو لکه آسان اگزامپل به زه دا درکړمه که ته روټۍ دغه وګورئ که هغه موږ 2 سایډونه نیسو نو زیاتر موږ نه وغورځېږي نو که د روټۍ کپړه مو کتلي هغې کې سړی څلور واړه سایډونه نه ورته غوټه ولګوي چېرې دا کولاو نه شي که دا کولاو شو نو دا ورته بیا نقصان کوي در نه غورځېدی شي نو داسې ډفرنټ مټیریلز دي دا هم که در نه وغورځېدل نو بیا درته نقصان در رسي او هغې د وجې پرابلم چې کوم دی کریټ کېږي نو دغې نه به ځان تاسو ساتئ بیا دی وین یو کانټ سیفلی هینډل د لوډ چې کله ته لوډ چې کوم دی ایزیلی سره نشي ډیل کولی صحیح طریقې سره دې د وجې مسلې راځي بیا اٹیچ هینډلز پکار دی چې هینډلز ورسره وي لکه پرون ما تاسو ته د بالټي وغیرہ اگزامپل درکړو چې هغې سره سایډ کې کونډۍ نه وي هغه بیا اوچتول ګران وي او هغې د وجې
مسالې هم جوړېدی شي یا در باندې راغورځېدی شي. نو دا اصل کې اټیچ هینډلز دي چې ورسره هینډلز لګېدلي وي. یا مثال ته ګاډي ته کښېنې سټیرنګ پکې نشته نو ګاډی خو ته نه شي ډرایو کولی. یا بایک ته کښېنې هینډل پکې نشته نو دا خو بیا امپاسبل دی. نو مطلب هینډل ورته ضروري دی ټو لوډ د ریډیوس چانسز. بل دا خبره کوي چې دا هینډل داسې چې ته پراپر طریقې سره وتړې لکه غوټه ورکړې نو هغه بیا غورځېدو چانسز یې کم شي. of getting finger smashed چې لکه ګوتې دې پکې ګیرې شي درته ګوتې کټ کړي. او ډېر داسې کارونه شته دي یا فیکټریانو کې کېږي هم حادثې چې د خلکو لاسونو وغیره ته ورته هغې د وجې نقصان ورسي. نو دا خبره پکې راځي. بیا سیف لفټینګ یا دی چېرې سیف طریقې سره اوچتول. بریک لوډ انټو پارټس لکه مثال دا د فوله کارپیټ دی ته دا فول نشي چوتولی نو نیم نیم یې اوچت که. یا مثال کاټن کې دننه چې کوم دی 10 ډبې دي نو ته دا 10 یو ځای مه اوچتوه 15 اوچت کا 3 اوچت کا لکه پارټس کې یو څه نیم نیم حصو کې یو څه. ګیټ هیلپ ود هیوي اور بلک آیټم چې تا ته هیوي یا چې کوم درانه شیزونه دي نو هغه سره به ته د چا نه چا مدد به اخلې کنې بیا یوازې نه شي وړی. بیا لیفټ ود لیګس د خپو په مدد دغه کولی شي. کیپ بیک سټریټ خو چې ملا دې سیده که ملا دې ورته وایي کږه که نو دا ورته مسله جوړوي. بیک بون انجریز ورته وایي. دا نیبوش کې تاسو که چا ویلي هغه کې ډیټیل سره دي. دا یوز هینډلینګ ایډز مطلب دا دی دلته دا مدد ته وایي ایډ. چېرې ته داسې کولی شي مثال دا مزدوران به مو کتلي دي دا شګه مګه په لاس کې خو څومره به ته ټاټکي کې خو چې وړی نو ډېر ټایم ځای کړي نو دې دپاره هغې لاس ګاډ استعمالوي. نو مطلب دا مونږ هینډلینګ ایډ استعمالو چې څه نه څه مشین یا ټول استعمال کړو چې هغې سره زمونږ کار اسان شي. بیا اوایډ لفټینګ ابو شولډر لیول نو دا وایي چې د شولډر نه به یې بره ساتې خو دا ښه نه دي. اوایډ کوئ به داسې شیزونه به نه کوې چې د سر د پاسه یا اوږو د پاسه داسې ته کېږدي نو دا وایي چې تا ته نقصان در رسولی شي. بیا پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ د څنګه دا هیلمټس دا ګلوز اچولي دي که دا سمیش ولی وي سټیل ولا نو په دې باندې چاقو وغیره اثر نه کوي ولې دا ډېر مضبوط وي. او بل په دې باندې الریډي سټیل لګېدلی نو هغه نشي کټ کېدی. او که عام کپړه وي نو هغه چاقو سره کټ کېږي یا شارپ ایجز سره. نو وایي فور لوډ وذ شارپ چې کوم ځای کې تاسو سره لوډ هم وي او ډېر هیوي دغه هم وي او شارپ هم وي. لکه داسې ویلی شي چې د ټول دغه د چړو مړو کار دی ستاسو یا داسې بل څه دي نو د هغې ایجز خو شارپ وي یا ډېر رف وي درته لاس کټ کولی شي. ایجز یا دي کونې لکه مثال دا یخنیانو کې تاسو ما هغه ورځ اگزامپل درکړی چې زیاتره خلک یخنیانو کې چې کم دی ټیم کې اوبه ګرموي نو هغه ټیم مو که خیال کړي خو د اصل کې د غوړو وي نو هغه لاس کټ کوي انسان ته. نو هغې کې خلک څه یا سایډونه ورته مات کړي داسې او په هغې کې کونډې واچي نو هغه بیا اوچتولو کې هم آسان شي. که هغه ته نه کړې نو بیا ورته نقصان در کولی شي. بیا وین د لوډ آر هیوي که لوډ ډېر هیوي وي ویر سټیل ټوایډ سیفټي نو بیا به موږ سټیل سیفټي دغه استعمالو چې په څه باندې چړې وغیره اثر نه کوي. اور شوز هم دې لپاره ملاویږي ټو پروینټ فوټ انجریز. کېدی شي چې په خپلې راپروځي نو هغې د وجې فوټ انجریز هم کېږي نو دې نه ته بچ کېدی شي. اف د لوډ از ډراپډ که هغه لوډ در نه وغورځېږي غلطۍ سره په خپې باندې چې هغه بوټان دومره مضبوط تا جوړ کړي وي یا اچولي وي چې په هغې باندې اړو څه اثر نه کېږي. که داسې نه وي بیا نقصان کېدی شي. تاسو ته ما پرون اگزامپل درکړی د سنوفال والا سنوفال دپاره هم خلک زیاتره داسې بوټان اچي چې هغه سنوفال کم ځای کې کېږي واوره کېږي نو هغه ځای کې سړی بیا ښویږي نه ګینې بیا فریکشن کم وي نو سړی پې داسې ډایرکټ ښویږي نو دا فریکشن ولې هلته کم وي. بیا مټیریل هینډلینګ اکوپمنټس لکه څنګه دا کرین دی دا موسټلی هایټس کې چې کم کار کېږي هغې دپاره دا استعمالیږي. امپلایډ مسټ بی ټرین امپلایز دي مطلب چې کم زما ورکرز دي نوکران دي د کمپنۍ کې چې کم کار کوي مسټ بی ټرین چې هغه ټول په کار دی ټرین وي ان د پراپر یوز اینډ لیمیټیشن چې د هغه پراپر لیمیټیشن آف د اکوپمنټ چې هغه هغې سره ریلیټډ دی اپریټ چې کم هغه اپریټ کوي هغې حوالې سره هغه ته فل ټریننګ په کار دی. لکه مثال زه تا ته وایم دا فلانې موبایل دی دا ته واخله او دې کې سیم واچوه. لکه څنګه نن سبا د جیکټ سایډ نه جیکټ هسې بیټري سسټم نشته چې بیټري وباسه او بیا سیم واچوه. نو لکه دا وګوره ټایم ټو ټایم چینجز راځي ټیکنالوژي کې نو هغه ډیوایس موبایل هم هغه دی خو طریقې او سسټم یې بدل شو. ټولو کې بیلټ ان نن سبا بیټري راځي موبایل کې دننه وي هغه ته نشي کولاولی
نو مقصد مې دا دی چې داسې ټول سیستم بدل شوی دی تقریبا. بیا وایي this includes knowing how to effectively use چې هغه څنګه یوز کول دي چې په هغې باندې تاسو پوهیږئ such as forklift څنګه چلی چې د هغې پراپر ټریننګ وي در سره لایسنس وي دا کرین دپاره داسې پراپر دغه وي ټرین تنان پکار وي لکه ناست ټایم کې مونږ سره نیبوش کې کوم هلکان وو هغې کې څه داسې وو چې هغې سعودي او دوبۍ او دې ځایونو کې کرین او داسې مختلف ډیوټیز یې کړي نو د هغې ایکسپیرینس لکه هغه لیولز باندې وو نو دې سره هم هیزرډس وي او دا څو به د دې چیزونو خیال ساتئ. بل دا دی چې دا ایتھورایز پرسن به دې ته الاو کوئ ان ایتھورایز پرسن به دې ته نه الاو کوئ کنه هغه پرابلمس کریټ کولی شي مسلې جوړېږي انجریز وغیرہ کېدی شي ایکسیډنټس انسیډنټ او دې د وجې کمپني دغه هر څه لکه دا مختلف پرابلمس کریټ کېږي. فورکلیفټ څنګه دا ښکاري د وزن اوچت کړی نو دومره اوچتولی شي. تاسو ته ما آسان اگزامپل درکړو دا فورکلیفټ چې دی د ټرک نه شي اوچتولی ولې دا د ټرک دپاره نه دی ډیزاین شوی دا ګاډي دپاره ډیزاین شوی دی یا داسې کم لوډ وي چې هغه د دې حوالې سره لکه دومره ځای کې کور کېږي نو هغه لوډ دی اوچتولی شي هغې نه علاوه دی نشي اوچتولی. فورکلیفټ ته د سینټر د لوډ آن د فورک چې هغه په کار د سینټر کې کېدی نه ډېر سایډ کې او نه ډېر مینس کې چې بیا در باندې راولټه شي نو داسې به هم نه کوئ. close to the mast as possible to minimize the potential for the truck tripping. tipping مطلب دا دی که در باندې راوړي یا لوډ فیلینګ هغې نه وغورځېږي لکه مختلف مسلې جوړېدی شي نو هغې سره به احتیاط کوئ. بل دا دی که خیال مو کتلي څنګه ټرافیک والا دا فورکلیفټ ټرک استعمالي نو دې دپاره طریقه دا ده چې هغې ګاډی سپیډ کې نه چلی سلو ځي ولې سپیډ کې ځي نو چانسز دي کېدی شي چې دا دغه پرې راواوړي فورکلیفټ هسې خو خیر ډېر مضبوط وي خو بیا هم چانسز خو کېدی شي که نه لکه رسک خو هر ځای کې وي. بیا چې کم دی اوورلوډ کې چې ته پرې لوډ ډېر زیات وه چې بیا هم فیل کېږي. ټرک میک اټ هارډ هغه څه شي درته ګران شي ټف شي کنټرول هغه بیا کنټرول کېږي نه څنګه مونږ آیوش کې ویلي چې هغې کې دا مونږ ته بیا کمپلیکیټډ شي هغه ته ایسارولی نه شي څنګه آیوش کې به تاسو ته پته هغه مونږ ویلو هغه انیمیشنز هم تاسو کتلي وو چې کوم هغه تن شارټکټ ووایي روز یو ډایرکټ دی دغه ته فورکلیفټ ته را مخامخ شي نو اکسیډنټ د وجې لکه هلته اکسیډنټ وشي ولې تن هلته شارټکټ وایي ټولې مسلې مونږ ډیټیل سره آیوش کې ویلي وو نو وی چې دا کنټرول کولی نه شي او بیا ټیپ اټ اور دا در باندې واوړي لکه دا فورکلیفټ در باندې واوړي نو بیا وایي پلیس د لوډ لکه هغه لوډ په کار دی چې ته خپل ځای کې پراپر کېدې صحیح طریقې سره ایټ د لوویسټ پوزیشن چې لاندې وي داسې نه چې هایډ باندې ته دا کې څنګه دا کاڼي اگزامپل تاسو ته ښکاري دی مشین باندې چې دا داسې لو دغه باندې دی انګل باندې نه ډېر لاندې دی چې ځمکې سره ټچ کېږي او نه ډېر د اوچت ساتلی چې دا ورته مسله جوړېدی شي. بیا څه وایي ډونټ پلیس ایکسټرا ویټ آن فورکلیفټ داسې به نه کوئ چې زه پرې ټرک ایچوم نو دا الټه شیزونه به پرې نه کوئ ولې چې دا ډیزاین شوی د ګاډي یا داسې واړه لوډ دپاره جوړ شوی دی کې بیا غټ غټ مشینان هم کېدی شي خو د بره پکچر کې که تاسو وګورئ که نه دا ورکوټې فورکلیفټ دی ګاډي واډي اوچتولی شي ایزیلي دی نه هیوي چې کم وزن یې هغه دی نه شي اوچتولی بیا هغې دپاره دا بل چې کم دی مشین تاسو ته ښکاري دا لږ غټ دی د سایز کې نو د دې بیا پرایز هم هغه شانتې 10 لاک 12 لاک باندې خو تقریبا دا میلاویږي او دا بیا کېدی شي چې 40-50 لاک پورې وي لکه دا ډفرنٹ پرایز وغیرہ هر څه ډیپینډ کوي چې لازمي خبره چې څومره پرایز های وي هغه شانتې به د دې فیچرز وغیرہ به چینج وي او کوالټي وغیرہ دا ټول چیزونه میټر کوي په دې حوالې سره نو هوپفلی تاسو ته به دلته پورې مسله نه وي. اوس اپریټنګ چې کوم دی هغې دپاره څه سیفټي طریقې کار دی کیپ آرم اینڈ لیګ انسایډ د ټرک ته به دننه کښېنئ دا نه چې نیم هوا کې زانګې څنګه بسونو کې یا دغه سوزکو کې کلینډران را زانګي نو هغه چل به نه کې ته به پراپر هغه چې کوم ستا ویکل دی ګاډی دی هغې کې به دننه کښېنئ هینډل اونلی سټیبل لوډ مطلب دا دی چې خوځي را خوځي نه دا نه چې ته کېدی هغه بیا ګورې چې خوېدلي هلته نه نو دا چل به نه کوئ دا به نه هینډل کوئ اونلی سټیبل چې کوم هغه ځای کې ته کېدی بیا هماغسې سیف پروت وي. بیا کیپ سپیډ سلو ما خبره وکړه چې یو سیفټي ټپ دا دی ته اوس چې تاسو به دا سپیډ به سلو ساتئ سپیډ به نه وایي که سپیډ دی ووالو بیا نقصان کېدی شي بیا یو می هیو ټو سټاپ کېدی شي څه مسله راشي نو هلته ته سټاپ کولی شي ایزیلی که سپیډ دی سلو وي که سپیډ دی تیز وي بیا سټاپ کولی نه شي. بیا څه وایي بی کیرفل د هغې خیال وساتئ وین میکینګ شارپ ټرنز لازمي خبره چې کله موډ وي هغې کې ګاډی وغیرہ سلو کول پکار کېږي نه بیا در باندې ګاډی اوړېدی شي
تاسو کې چې کم که سیول والا یې هغې به په دې خبره پوهېږي. عام ساینس هم 9-10 کې چا ویلي وي چې چا 9-10 فزیکس کې ویلي وي هغې ته به پته وي دا سینټریپیټل او سینټریفیګل فورس وي. سینټریفیګل فورس دا وي چې کله ته داسې کرف کې راتاوېږي دا ته کوشش کوي چې دې نه دې بار واړي اکسیډنټ وشي. سینټریپیټل فورس دا کوشش کوي چې ته داسې څنګه ښکاري زه لینډ راکوم او روان دی را روان دی، نو دا کوشش کوي چې ته سیف طریقې سره دلته نه راورسېږي. لکه سینټریپیټل لا دی هغه ته کوشش کوي چې د سرکل کې ته ایزیلی راشي خو سپیډ به کمې. بل چې کوم دی سینټریفیوګل دغه دی سینټریفیوګل فورس هغه کوشش کوي چې تا بار وباسي. که ته سپیډ کې راځې بیا تا نه ګاډی کنټرول کېږي نه اکسیډنټ کېدی شي. لکه دا سټریټ لاین چې زه ډرا کوم مطلب که سټریټ روډ باندې را روان او ډایرکټ سپیډ د کم نه کو نو اکسیډنټس کېدی شي. او په موټر وے کې زیاتره همداسې کرفس کې دغه روډس کې هم اکسیډنټس کېږي، پولز باندې هم کېږي، پولونو باندې. ولې هلته دا یا خو شارپ کرف وي، بل دا وی چې داسې مختلف دغه کېدی شي کیسز. او په دې موسټلی شارپ چې کوم داسې ټرنز وي په هغې کې اکسیډنټس زیات کېږي. او خو مخکې نه څه ښکاري هم نه کلیر چې هلته څه شته یا نشته. دا مختلف ایشوز هغې سره ریلیټډ وي، نو په دې وجې موږ د دې شیزونو ډېر خیال ساتو. بیا د بی کیرفل خیال به ډېر ساتئ وین میکینګ شافت. هم دا وشو ود ریز لوډ چې کله د لوډ اوچت کړي نو بیا به ډېر تیز کټونه وغیره به نه وي، سلو به دی. اف ا لوډ بلاک یور ویو که هغه ستا نظر مخې ته وي نو ټریول ان ریورس بیا به الټه ګاډی چلې چې تا ته مخې ته څه نه ښکاري نو بیا به دې طریقې سره کار کوي. بیا نو رایډرز چې کله دغه نه وي چلولو والا رایډر نو دا د دې شیز به هم تاسو له خیال ساتئ کې نه دا ته مسله بیا کریټ کوي. unless these are approved seat چې هغه تر څو پورې اپروف شوی نه وي. don't drive with four rails چې کله اوچت وي نو وی مای ډرایو کوه، کېدای شي د بره د بجلی تارونه هغه دې ونیسي لکه مسله درته جوړه کړي. بیا ویر سیفټي بیلټس دي، سیفټي بیلټ به هم لازمي چې څنګه ګاډي کې عام طور باندې مخکې سیټونو کې وي چې کم ښه ګاډي دي ګران ګاډي دي لکه ډفرنٹ پریمیم کارز دي نو هغې کې دا راځي. سیټ بیلټ شاته تنانو دپاره هم راځي، خو نارملی عام ګاډو کې مخکې ډرایور سره سیفټي بیلټ وي او چې کوم ورسره بل تن ناست وي فرنټ کې هغه سره. and other restraint devices چې کم باندې ته ځان راکابو کول شي. او د دې سیټ بیلټ همدغه فایده چې بیک انجریز کا اکسیډنټ کېږي او که ګاډي کې د ایر بیګز وي دا کېدای شي تاسو نوم اورېدلی وي. ایر بیګ دې ته وایي چې که خدا نه خواسته څه اکسیډنټ وشي ستا ګاډي کې نو دا څنګه غباره نه وي، دا چې کم هوا پکې مونږ ډکه کړو هغه غټ شي. لکه موسټلی دا ماشومان دغه کوي هوا پکې واچوي نو هغه غټېږي لکه داسې غټېږي. پوکړی هم چې ورته وایي غباره ورته وایي پوکړی. نو دا چیزونه مطلب دی کې ایر بیګز وي ګاډي کې چې هغه مثال خدا نه خواسته اکسیډنټ وشي نو هغه چې کم دی ډایرکټ داسې ډز غونته کې شي نو هغه ستا مخ بچ کېږي نه. ډېر خلک په مخ باندې ولګي نو شیشې وغیره یا داسې نور چیزونه ولګي نو اکسیډنټ چانسز ډېر زیات وي. نو ایر بیګز د وجې ستا سیفټي دا کنسیډر کېږي. او ډېر زیاتر ګاډیو کې چې کم دی ایر بیګز نه وي، چې کم عام ګاډي دی هغې کې ایر بیګز نه راځي. کرین شو چیک د لوډ چارټ ته به لوډ چیک کې د څه چارټ په مدد سره ان د کیب چیرې دی کې څومره لوډ اوچتولی شو څومره لوډ نه موږ سره بیا انسپیکشن به هم کې. لکه مثال ته ګاډی خو چلی یا بایک نو دا نه ده چې بس کال په کال بس ته به یې چیک کوم، نه پکار دا دی چې که ته ډېر زیات استعمالې چې کم از کم میاشتې کې دننه ټیونینګ او دا چیزونه کې که دا نه کې بیا ورته پرابلمس کریټ کولی شي او بیا غټه مسله هم ترې جوړېدی شي. لکه ډېر داسې خلک دي چې هغې که مثال وي پرېږدې مانه ټیونینګ څوک کوي نو مثال ټیونینګ عام طور باندې 500 1000 5000 پورې ستا د میاشتې لګي. که هغه د ګاډي 5000 پورې او د بایک والا کمې پیسې لګي 500 1000 1500 زیات نه زیات 2000 کا نو تن وایي چې یاره مثال زه به کم از کم والم چې یار 500 روپۍ به زه د میاشتې ټیونینګ لګوم، نه زه نه کوم بس دا پیسې فضول دي. نو هغه ته څه وشي ګاډی ورته لاره کې بند شي نو بیا چې مصري له بوزیا ورته مثال 6000 نو چېرته 500 چېرته 6000 هغه 6000 کې تا هغه کار صحیح ونه کړي او هغې کې بیا نورې مسلې هم روځي. نو خبرې مقصد مې دا دی چې ته هغه انسپیکشن یا مینټیننس چې ساتې هغې کې مسلې نه راځي. نو خبره پکې دا وشوه چې انسپیکشن ډېر ضروري دی. وداؤټ انسپیکشن کار نه دی کول پکار کې نه بیا پرابلمس کریټ کوي.
never lift people خلک به پکې نه خېږي، مستی به پکې نه کې چې زه تا دې دغه سره ځوړندوم او بره دې ورسوم، نو دا چلونه به نه کوئ. چیک our head power lines چې دلته د بجلی تارونه خو نه دي تیر، که دا چل دی وکړو نو بجلی به دې ونیسي او مسله به ورته جوړه کړي. او دا دې تاسو ته اسان حل ښیم، یوټیوب باندې تاسو الیکټریکل هیزرډ چې کوم انیمیشنز دي هغه وګورئ نو انشاءالله پوه به شئ. نو اور هیډ باندې تاسو پوه شئ چې کم زمونږ د سر د پاسه وایي چې کم لاینس تیر دي د بجلی هغه به ته چیک کې، که هغې سره ټکراویږي نو بیا درته نقصان در رسولی شي ډفرنٹ کیسز کې. انشور ایریا ټریول از کلیر، چې کوم ځای کې ته کار کې چې هغه ځای کې هر څه کلیر وي. کلیر مطلب دا دی کوشش وکړه چې دې ځای کې څوک الاؤډ نه وي د کار ته راتلو یا پیدل، ولې بره نه هر څه ټایم سره غورځېدی شي نو که لاندې خلک تېرېږي نو نقصان ور رسېدی شي. بیا ریګینګ اکوپمنټس دي، چین دی، وایر روپ دی، میټل میچ دی. نو دا دې کې پکچرز ډیلیټ شوي دي، دا تاسو خپله له ګوګل کې صحیح ده. سلنګ انسپیکشن څنګه تاسو مل دا لوډ دی د دې د انسپیکشن کوي. ایچ ډے بیفور یوز، هغه پکار دی چې موږ روزانه استعمال نه ول هغه موږ چیک کوو. فیر سروس کنډیشن وارانټس، مطلب که هغه کار کوي یا نه. بیا ریموو ډیم فرام سروس، که هغه ډیمیج وي که خراب وي نو بیا هلته کې په هغې باندې کار نه دی کول پکار، هغه ځای کې کار بندول پکار دی. که داسې نه کې بیا پرابلمز درته کریټ کېدی شي. نو که ډیمیج وي بیا وایي مه استعمالوه، او ډیفیکټیو که مسله پکې وي نو بیا مه استعمالوه، ګینې بیا درته نقصان در رسولی شي. ریموو فرام سروس دی، وایي چې دا څنګه ښکاري، مونږ خو وایو چې دا ټیک دی، خو سیفټي والا وایي چې دا ټیک نه دی، دا مه استعمالوه. که دا ته استعمالوې نو اینی ټایم دا فیل کېدی شي او ایکسیډنټ دی د وجې کېدی شي. دا څه وایي امیډیټلی، اوس په دې کې رسک ډېر زیات دی. امیډیټلی ریموو کا، هلته نه لرې کا، ولې چې دا ډیمیج دی او ډیفیکټیو دی فرام سروس. داسې تارونه وغیره شو هغه به تاسو نه استعمالوئ، یا پړی وغیره ورته ولې د پړی خو د صرف د کپړې خو نه شي کېدای شي، د سټیل هم کېدای شي. څنګه د بجلی غټ غټ تارونه د کورونو د پاسه یا بهر چې کم تیر شوي تاسو به کتلي نو هغه هم داسې د سټیل ټایپ د مټیریل نه جوړي. بیا وایي چین دی، که چین کم ځای کې وګورئ مات رامات وي داسې د بایک یا بل څه نو د چین ګیرارې هم کله کله خرابېږي نو هغه هم بدلول پکار دي، کنې هغه ورته مسله جوړوي. ګیرونه انخلي لکه مختلف مسلې هغې د وجې کریټ کېږي. وین ا چین شو ایکسیسیو ویر، چې کوم ځای کې مسله ډېره زیاته وي. اور از کریکډ، که هغه کریک شوي وي نو هغه به نه استعمالوي. پیټډ هغه به ریموو کې، هغه به وي نه استعمالوي که هغه کریک مریک وي، ولې چې دا نقصان کېدی شي اور اینی ټایم دا ماتېدی شي، فیل کېدی شي. بیا نان الای ریپیرز دي، چې هغه ریپیرز وغیره که کېږي نو لینکس د هغې وکړه که نه، خو وایي چې دا چې کله ریپیر شي بیا نه دی استعمالول پکار، ولې چې دا که ریپیر شي نو دا بیا د دې مضبوطوالی هغه شانتې نه راځي. نو وایي د دې شیزونو به خیال ساتئ. وایر روپ ته لکه دا چې کم پړي وغیره شو. یوز ټو هایست مټیریل سلیکشن څه کوو، سټرینث چې څومره مضبوط دی، ابیلیټي ټو بینډ چې څومره حده پورې تاویدی شي. لکه آسان اگزامپل د موبایل چارجر درکړمه، موبایل چارجر کې دا حساب دی یو راځي لاټ وي هغه لږ فلیکسیبل تار وي، بل راځي هغه ارزان وي خو هغه ډېر سخت وي، هر چې 2-3 پیره تاو راتاو کړي نو هغه مات شي ایزیلی وداؤټ کریکینګ. وایي پکار دا دی چې ایزیلی بینډ کېږي، تاویږي اور کریکس پکې نه راځي چې ته بار بار اړې راړی. یا بل اگزامپل د بوټانو شو، که بوټان ته اخلي هغه فلیکسیبل وي نو هغه بیا نه زر کریک کېږي. که داسې ته بیکاره کوالټي والا اخلي نو هغه چې کم دی د لیدر وغیره یا داسې بل څه بیکاره کوالټي وي نو هغه زر کریکس وغیره پکې راشي. نو وایي چې داسې شیزونو به ته نه اخلي، هغه به ته چک کې چې دې کې کریکس وغیره خو نه راځي. ابیلیټي ټو وithstand abrasive، چې هغه رګړ د وجې خرابېږي خو نه، دا نه چې هغه په د ځمکه باندې یا بل ځای باندې څه ځای کې راکاږي نو بیا ورسره راکاږلو د وجې خراب شي. لوبریکیشن دی لکه آیل ورکول، سپری وغیره یا کلر وغیره کول، پینټ وغیره کول، دا ډفرنٹ دغه دي. او داسې وایي چې دا لوبریکیټ کول پکار دی، غوړول پکار دی. لکه آسان اگزامپل د ګاډي انجن آیل دی، هغې کې که انجن آیل دی ټیک وي نو انجن آیل ته نقصان نه رسوي، او که هغه انجن آیل ټیک نه وي ولې دا لوبریکیشن دی
دا ټیک نه نو دا بیا ګاډي انجن ته نقصان رسي، ګیرونه صحیح نه چینج کېږي، هغې د وجې هم نقصان کېږي. اکسیډنټس هم د د وجې کېدی شي، لکه مختلف مسلې موږ سره د وجې جوړېږي. نو د دې خیال به تاسو ساتئ. بیا وایر روپ ته دیز هیپن، که دا چل وشي نو وی ریموو کا. څنګه دا مختلف تاسو ته ښکاري، دلته اگزامپل شو کړي، نو دا چلونه به وی نه کوئ. یا څنګه وګورئ یو بل نه لرې لرې دي، جدا جدا، نو دا به هم نه استعمالوئ. بیا سټورینګ مټیریل دی، ډونټ سټور نان کمپیټیبل مټیریل، چې کم شیزونه یو بل سره مطابق نه لري هغه به یو ځای کې داسې ځای کې به نه سټور کې. بیا ان بلډینګ انډر کنسټرکشن، بل داسې ځایونو کې به ته سټوریج نه کې، شیزونه به نه سټور کې چې کم ځای کې کار رواني. بیا ډونټ پلیس سټورډ مټیریل ودین 6 فیټ، د 6 فیټ نه وي زیات هم هایټ باندې د کېدای شي هغه لوډ ډېر زیات دي در باندې راوغورځېږي راواوړي، نو داسې چانسز هم کېدای شي. لکه مختلف مسلې دې سره اسوسییټډ دي. مخکې ځمه دا سلایډ 8 دی، دې کې ګورو، دې کې خو شته لږ ډېر کار، لږ ډېر به ووایو، بیا 10 منټ بس درنه زه تپوس کوم چې که مازغه مو کار کول مخکې به لاړ شو، کنې دا به ډېر وي. بیا اوس الکټریکل سیفټي د کنسټرکشن حوالې سره، الکټریسټي څه دی، د ډینجرس مطلب چې څه څه د هغې د وجې شوکس وغیره لګېدی شي. وی اباؤٹ 5 ورکرز آر electrocuted every week، لکه د کرنټ د وجې ستا زخمونه وغیره جوړ شي، ډېر نقصانات هم کوي، د بجلی ډېر نقصانات هم وي، غټ نقصانات اور هم لګېدی شي. بیا څه وایي کاسټ 12% آف ینګ ورکرز، چې ستا کم ینګ دي، دا ځوانان دي، ورکرز دي، هغه ځای کې د هغې ډیت هم وشي. ولې دا کرنټ دی، هغه بجلي خو دا هغه خو مطلب د هغې خو خپل ځای نشته، هغه خو تن مړ کوي هم. بیا وایي ټیک ویری لیټل electricity to cause harm، کم نه کم بجلی هم تا ته نقصان خو در رسولی شي. کرنټ در کې کېدای شي مړ دی نه کړي، خو بل څه مسله در سره وکړي. سګنیفیکنټ رسک دی، مطلب ډېر های رسک دی دې کې انوالو دی، هغې د وجې فایر هم اور هم لګېدی شي، زیاتر ځایونو کې شارټ سرکټ وشي، هغې د وجې اور هم ولګي او نقصان هغې د وجې هم کېدی شي. بیا الکټریسټي هاو از اټ ورک، لکه دا خو چې سرکټ نه پوره نو بجلی در سره نه راځي. بیا الکټریسټي فلو ان د فلو اف انرژي ده، دا اصل کې څه دی، انرژي ده، فرام ون پلیس ټو انادر پلیس، چې یو ځای نه سټارټ شي، لکه مثال دا یو پوینټ دی، دې ځای نه دا سټارټ شو، دا راغی دا یې پوره داسې کمپلیټ یې کو سرکل چې دا پوره شو، نو هله کرنټ پاس کېږي. که دا سرکټ مطلب دا مثال تار دی، دا زه کټ کوم مینس کې، دا بیا کرنټ به نه راځي، یا هغه چې کم زمون څه مټیریل وغیرہ هغه کې به فلو نه کېږي، کار به نه کوي. نو مختلف مسلې دي. بیا څه وي ریکوایرډ سورس آف پاور، لازمي خبره ده پاور دغه خو به ضرورت وي. لکه مثال ما لیپټاپ آن کړی، دا به زه لازمي لږ ساعت پس چارج کوم، نو د پاور ضرورت وي. بیا یوزولي جنریشن سټیشن، چې هغې نه چې کم دی بجلی وغیره جنریټ کېږي، دا د هغې حوالې سره دی. فلو اف الکټران دی، دا د فزیکس خبرې دي، چې دا بجلی اصل کې څه ده، فلو ده د الکټرانز، او الکټرانز څه دي، دا چا په نظر نه دي کتلی، که بجلی خو په نظر ښکاري نه، خو کرنټ وغیره او نقصان در رسولی شي. بیا ټریول ایز ان ا کلوز سرکټ، دا کلوز سرکټ د څنګه ما ویل دلته نه سټارټ شي، دا سټارټ شو سروس، دلته راځي فلو کېږي، بیا دلته سټاپ شي، مطلب سرکټ کمپلیټ شو، پوره شو. نو دې د وجې دا مونږ خبره وویله دلته پورې. بیا چې کوم د الکټریکل ټرمینالوجیز دي، دا څه ټرمینالوجیز دي، دې حوالې سره به مونږ ګورو. نو هغه دی مونږ سره کرنټ دی، نو کرنټ څه دی، الکټریکل موومنټ دی، میجر ان امپیرز. لکه موسټلی که تاسو وګورئ د موبایل چارجر باندې لیکلي 2A، مطلب 2 امپیرز دی، 3 امپیر دی، مختلف امپیرز او واټس وغیره کېدی شي. نو چې څومره امپیر زیات وي، نو هغومره هغه چارجر فاسټ وي، زر چارج کوي موبایل. لکه نن سبا داسې هم راغلی دي چې لکه 30-35 منټ کې تقریبا چارج کوي. داسې به دې نه پس به داسې نوره ټیکنالوجي راشي چې هغه به داسې وي چې په 10 منټو کې 5 منټ کې رو دا کمیږي. که سټارټ کې وګورئ اول به داسې چارجر و چې بس 2-3 घंटे به دې لګولو، یا پوره شپه به دې لګولو. نو نن سبا ټیکنالوجي هر څه ډیوایسز چینج کېږي لګیا دي، نو دې د وجې
دا خبره ده. بیا کرنٹ سرکټ ته کمپلیټ پاth آف کرنٹ ته مطلب څنګه مونږ هلته شاته اگزامپل وکړو تو سٹارټ شي داسې راشي یا هر ځای کې هغه واپس پوره کینو دا کلوز سرکټ شو. اوپن سرکټ دی ته وایي چې دا مثال داسې راغی او دا واپس رونه رسېدو اوپن دی نو دی د وجې دی کې کرنٹ نه راځي دا او دی کې کرنٹ راځي ولې دا کلوز سرکټ دی. نو وی کرنٹ هله دغه کېږي چې کله کلوز سرکټ وي چې کلوز نه وي بیا کار نه کوي صحیح. سچ ایز لیمپ دی یا ټول دی ادر هیټر وغیرہ انکلوډ الیکټریکل سورس هم ورته پکاري کنډکټر هم پکاري اینډ آؤټپوټ ډیوایسز مطلب لیمپ شو دا بلفونه هیټر وغیرہ شو دا ټول د دې اگزامپلز دي موږ سره ډیفرنٹ. بیا ریزسټنس دی ریسټریکشن ټو الیکټریکل فلو ریزسټنس وایي چې هغې خلاف موږ څه دغه کوم مثال ربړ دی هغې کې بجلی نه پاس کېږي اوبه دي هغې کې بجلی ایزیلی پاس کېږي لکه ډیفرنٹ اکوپمنټس دي مټیریل دي چې هغه داسې مسلې هغې د وجې کریټ کېدی شي. بیا کنډکټرس دي کنډکټر څه دي سبټانسز لایک میټل دی کې بجلی ایزیلی پاس کېږي کرنٹ لګېدی شي وذ لیټر ریزسټنس دی کې ریزسټنس دومره نه او ایزیلی کرنٹ پکې پاس کېږي او که داسې مټیریل ته یوز کړې نو تا سره چانسز ډېر دي چې کرنٹ درته ولګي او مسله درته جوړه کړي. دا خبره وشوه. electricity that allow electricity to flow دې باره کې مونږ بیا grounding the conductive connection to the earth چې ارث سره مونږ دا چې کوم د کنیکشن کړي which act as protective measure لکه تاسو به اورېدلي دا خو عام ژبه کې وایي چې ارث مونږ ورته پرووایډ کړی دی سره صحیح دا کرنٹ لګېدو چانسز را کم شي دلته ځکه ویلي چې دا یو پروټیکټیو میجر دی د وجې مونږ د څه نه څه رسک کم شي. بیا انسولیټرز دي سبسټانسز with high resistance to electricity like glass کې مو وایي چېرې دا نه پاس کېږي بجلی پلاسټک دی دې کې بجلی نه پاس کېږي ډرای ووډ چې وچ کم دغه وي لرګي هغې کې نه پاس کېږي که لوند وي نو هغې کې بیا کرنٹ لګېدو چانسز وي that prevent electricity from getting to unwanted area کم ځای کې تا ته په کار نه وي نو هغه ځای کې مونږ پلاسټک پې اپلای کولی شو او ووډز وغیرہ مونږ ایښی شو وچ لوند نه ټیک ته که نه او یا ګلاس د شیشه په دې باندې وایي د بجلی دغه نه کېږي لکه دا بجلی نه پاس کوي. بیا الیکټریکل انجریز دي دا څه کېدی شي وایي څلور مین ټایپس دي د دې ډایرکټ دی نو ډایرکټ څه دی الیکټریکیوشن دی او ډیث ډایرکټ تن مړ کېدی شي الیکټریک شاک د وجې ته بجلی چې ونیسي بس مړی کې بیا بجلی شاک ولګي بند شي سړی وسوځوي تاسو به کتلي ډېر خلک داسې حادثې هم شوي دي چې بجلی ونیسي او هغه تن هلته کې مړ شي. بیا انډایرکټ څه دی که بره نه بجلی ونیسي او راهم غورځېږي دا مونږ آیوش کې مونږ کتلی مو انیمیشن کې که تاسو ته یاد وي د دې electrical shocks باره کې دی an electrical shock is received when electrical current pass through the body نو electrical shock لګېدی شي کله electrical current pass کېږي through body او body دغه باندې. بیا you will get an electrical shock if a part of your body complete an electrical circuit by وی تا ته کرنٹ لګېدی شي که ستا باډي چې کوم د الیکټریکل سرکټ پوره کړي که دا نه پوره کوي نو تا ته کرنٹ نه شي لګېدی لکه سرکټ هماغه خبره وشوه چې دا کلوز سرکټ دی ولګېد او دا اوس اوپن سرکټ دی چې دلته دا ګیپ دی په دې کې دا دوه لاین چې ما ډرا کړو نو ځکه دا دې د وجې مونږ ته کرنٹ نه شي لګېدی لکه دې کې دا خبر جواب دی مونږ سره. ایسه ټچنګ لایو وایر چې ډایرکټ بجلی راځي او ته هغې کې ګوتې وې نو دا هم نقصان در رسوي and electrical ground or different کېدی شي. touching live wire and other wire at a different voltage چې high voltage او ته ورته لاس یوسې کېدی شي چې واپس د پریم نه دي چې تر څو پورې مړ شوی نه یا یې سوځولی نه داسې ډېر بجلو والا کېدی شي تاسو کیسې اورېدلي چې هغې ډیوټي کوي هم په هغه ټایم باندې هغې سره حادثه وشي او نقصان ورسېږي او ډیث وغیره وشي یا بل څه مسله ورته وشي نو ډېر خلک خو سره دا هیزرډز او د سیفټي خیال نه ساتي نو ځکه دا مسلې هغې سره کریټ کېږي او غټ غټ مسلې هم جوړېږي لکه عام مسلې هم نه وي همیشه. بیا شاک سیویریټي ده یا دا ډېر دی نن دپاره تاسو ما ته جواب راکړئ چې دا ډېر دی نو بس بیا به زه وایم ټیک ده بس دا ډېر دی نن دپاره.
تاسو کې یو جواب راکړي چې دا چا صحیح مایک کار کوي. او جدانه برابر دي. صحیح ده زاهد بھائی تاسو خو ما په خیال چې مایک حساب خراب دی خو خیر بیا هم تاسو چک کړئ که آواز راتلو نو ټیک ته که نه راتلو به زه به بیا خپله دلته نه دغه کوم. زاهد بھائی جواب راکړئ زه ګورم که مایک مچ کار کوي ټیک ده. ما په خیال چې د دې سیسټم ګډوډ دی نن. یا ستاسو آواز نه راځي زه دلته نه میوټ کوم بس ختموئ ټیک ده. که څه مسلې هلته وټساپ کې راته ووایئ ګروپ کې دلته ستاسو مایک کې مسله ده که نه نو باقي که څه مسلې انشاءالله ما ته وټساپ وکړئ. نو دا سلایډس خو مې درته الریډي درلیکلي دي انشاءالله څه مسله به نه وي تاسو ته. نو دلته چې کوم دی نن ډېر دی انشاءالله باقي به مونږ سبا وایو او ورځ دو کې یا دریو کې کیدای شي دا مونږ ختم کړو انشاءالله ټیک ده. نو انشاءالله بس دا کلاس اوس ختمو امید دې څه مسله به نه وي دلته پورې ټیک شو. اوکې السلام علیکم.